الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولقد آتينا موسى الكتاب وبتحقيق سره موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او را لېږلي موږ د هغه نه وروسته ډېر پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی موږ ورکړي وو موږ عیسی زوی د مریم علیهم السلام ته البینات واضح دلیلونه معجزات وایدناه بروح القدس او موږ دې مضبوط کړی هغه پاک روح سره چې هغه جبریل علیه السلام و فکلما جاءکم رسول پس هر کله چې راشي تاسو ته یو پیغمبر بما لا تهوى انفسکم په هغه احکاماتو سره چې نه غواړي ستاسو زړونه استکبرتم نو تاسو تکبر وکئ ځان غټ وګڼئ ففریقا کذبتم نو یوه ډله تاسو دروغجنه کوي وفریقا تقتلون او بله ډله وجنئ تاسو وقالو قلوبنا غلف وایي دوی چې زړونه زموږ په پردو کې دي زړونه زموږ ډک دي د علم نه بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت کړی دی په دوی باندې الله پاک په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون نو ډېر کم دی هغه چې ایمان راوړي د دوی نه ربط د مخکې سردار چې مخکې آیت کې د یهودو په خپل منځ کې د قتال او د جنگ ذکر وشو چې هغوی خپل لوز مات کړی و الله رب العالمین د دوی نه لوز اخیستی و چې تاسو به یو بل وجنئ نه او یو بل به د خپلو کورونو نه وباسئ نه دغه لوز دوی مات که او یو بل به یې وجل قتلول به یې نو اوس په دې آیت کې د دغه یهودو بل قباحت او بل غلط صفت ذکر کوي چې دوی به پیغمبران علیهم السلام هغه شهیدان کوله د هغې ذکر دی په دې آیت کې د پیغمبرانو وژل چې کوم دي دا ډېر سخت ګناه دی د دې نه چې یو بل مړه کړي نو دا ترقي شوه د ادنا نه اعلی ده نو په دې آیتونو کې د یهودو هغه سختګیري ذکر کړې ده دا ماده پرست خلق دی د نفساني خواهشاتو پسې روان دي د هغې د وجې نه الله رب العالمین دوی ته بار بار پیغمبران را لېږلي نو امام راضي وایي چې د موسی علیه السلام نه وروستو د عیسی علیه السلام پورې یو نه یو پیغمبر چې کوم دی هغه مسلسل راغلی دی او ابوالحیان اندلسي رحمت الله علیه هغه البحر المحیط کې لیکي چې تر څو پورې یوشع بن نون علیه السلام پیغمبر نو جوړ شوی نو تر هغې پورې موسی علیه السلام نو وفات شوی نو د موسی علیه السلام نه وروستو بار بار پیغمبران راغلي دي لکه یوشع علیه السلام شمویل علیه السلام شمعون علیه السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام شعیا علیه السلام ارمیا علیه السلام عزیر علیه السلام حزقیل علیه السلام الیاس علیه السلام الیسع علیه السلام یونس علیه السلام زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام دا پیغمبران راغلي دي نو د ابن جریر طبري وایي چې د موسی علیه السلام د زمانې نه راواخله د عیسی علیه السلام تر زمانې پورې چې څومره پیغمبران راغلي دي نو هغه پیغمبرانو به د تورات تعلیم ورکو خلقو ته په هغې د ایمان راوړلو دعوت او په هغې د هغې په احکاماتو باندې د عمل کولو دعوت به خلقو ته ورکو نو د دې وجې نه دلته وایي چې په تحقیق سره موږ موسی علیه السلام را لېږلی و او په هغه پسې موږ پرله پسې نور پیغمبران را لېږلي وو قفینا من بعده بالرسل
او بیا وروستو الله پاک عیسی علیه السلام راولېږه. نو د عیسی علیه السلام هغه بعضې احکامات د کتاب چې وو هغه مختلف وو د تورات نه. نو د دې وجې نه الله پاک هغه ته معجزات ورکړي وو. عیسی چې دی او یسوع دا په عبرانۍ کې یا په سوریانۍ کې چې کوم دی دا سردار ته وایي او برکت والا ته وایي. او مریم د هغه مور وه. قرآن کې اکثر داسې ذکر کېږي عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم. نو د پلار نوم یې ځکه نه ذکر کوي چې پلار د هغه نه و او د مور ته منسوب دی، د مور نوم ورله ذکر کوي. نو سید سردار ته ویلی کېږي او برکت والا ته وایي عیسی یسوع. او مریم چې دا په عبرانۍ کې د هغې نوم د هغې معنا ده خادم، خدمتګار. ځکه چې د هغې مور نظر منلی او چې دا د بیت المقدس د خدمت دپاره به زه وقف کوم. نو هغې ته ځکه مریم هغه ووی. نو د عیسی علیه السلام تذکره پکې راغله چې موږ بیا وروستو عیسی علیه السلام راولېږه. هغه د هغه تایید موږ په روح القدس یعنې جبریل علیه السلام سره وکړو. هغه له موږ معجزات ورکړي وو، بینات معجزات وو چې هغه مړه به یې ژوندي کوله او چې کوم پیدایشي نابینا به و نو هغه په سترګو باندې به یې لاس راښ کړ، هغه به ټیک شو، بینا به شو. برګي والا هغه به یې دم کړه، ټیک به شو. او د دې نه علاوه د خاورې نه چې کوم دی هغه به یو شکل جوړ کړو، بیا به یې پکې پوکې وکړو، د هغې نه به د مرغۍ شکل به هغه به والوته دا بڼه. او هغه خبر چې د غیب خبرونه دا به ورکول د الله په اذن باندې. چاته به وي چې ستا په کور کې دا فلانې انګولی پخ شوی دی، دا شی تا کره پروت دی. ماشومانو ته به یې اکثر ووي. هغه به چې کور ته لاړ وي ماله دا شی راکوئ. مور به ورته وي دا خو نشته. نشته څنګه؟ ما ته عیسی علیه السلام ویل دي شته، روانه شابه. نو د دې خبر به ورکوه، هغه به ټیک بالکل ټیک به. نو دا معجزاتو ته الله پاک ورکړي وو. نو یهودو چې کوم دی او بني اسرائیلو د هغه سره حسد کوه، بغض یې ورسره کوه، ځکه چې بعضې احکامات د تورات په خلاف وو. زه قرآن کې راځي وروسته صورت آل عمران کې عیسی علیه السلام په خپله وایي ولأحل لکم بعض الذي حرم علیکم. زه راغلی یم د دې دپاره چې تاسو ته حلال کړم بعضې هغه څیزونه چې په تاسو باندې حرام شوي دي. دا د هغوی د خواهش نه خلاف خبره وه. هغوی خو دا نه منلي. نو د دې وجې نه جبریل علیه السلام د هغه سره راولېږه الله پاک. نو جبریل علیه السلام ته روح القدس ویلی شوی، پاک روح یا د الله روح چې هغه الله پکې په خپله روح پوکلی و، یا الروح الامین دا ورته هم وایي. الروح الامین جبریل علیه السلام ته دا دواړه لفظونه راغلي دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. دا الفاظ راغلي. نو چې عیسی علیه السلام الله پاک راولېږه او جبریل علیه السلام یې سره د دې وجې نه راولېږه چې دوی مخالفت کوه، بغض او حسد به یې کوه، او بل د هغه د پرورش دپاره هم د تربیت دپاره هم رالیږلی و عیسی علیه السلام تربیت وکړي. او د خلقو د حفاظت دپاره هم چې خلقو به هغه عیسی علیه السلام نه پرېښود وجې. نو جبریل علیه السلام به ورسره ګرځېده هر شته به چې هغه ته، نو جبریل علیه السلام به ورسره و چې حفاظت د هغه وشي. نو دوی چې کوم دی چې هغه راغی عیسی علیه السلام نو هغه یې نه منله، په هغه باندې ایمان هم رانه وړه او د هغه دپاره سازشونه جوړ کړه د هغه د قتل دپاره. نو ځکه وایي چې افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم. پس هر کله چې راشي تاسو پیغمبر په هغه احکاماتو سره چې تاسو نفسونه یې نه مني، زړونه یې نه مني، استکبرتم بیا تاسو تکبر کوئ. یوه ډله د هغې تکذیب کوئ لکه د عیسی علیه السلام. دا د هغې نتیجه دا ده چې دوی هیڅ شریعت نه منه او د هر یو پیغمبر خلاف سازش به یې کو او د هغه خلاف به یې بغاوت کو، د چا به یې تکذیب کو لکه عیسی علیه السلام. څوک به یې قتلول
وفریقا تقتلون یوه ډله به تاسو قتلوله ای یهودو لکه یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام. نو په دې آیتونو کې تسلي هم ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته چې که چېرته بني اسرائیل ستا تکذیب کوي ستا خبره نه مني په تا باندې ایمان نه راوړي نو تعجب هم مه کوه غم او افسوس هم مه کوه ځکه چې د پیغمبرانو سره دا ضد او عناد د دوی عادت دی د هغو تکذیب د هغو دروغجن ګڼل. نو په دې آیتونو کې خطاب ټولو یهودیانو ته کړی دی حالانکې دا خبرې چې وي په هغه سابقه خلقو کې شوي وي تکذیب هم هغه مخکې خلقو کړی او قتل هم هغو کړی لیکن دې ټولو ته وایي ځکه چې دوی د خپلو اسلافو او آباو اجدادو په کار باندې خوشحاله وګڼه هغوی چې څه کول په هغې باندې دوی راضي وو او د هغې نه د براعت اظهار یې هم نه کوو. دا یو قباحت شو. بل قباحت دا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. دوی وایي چې زموږ زړونه چې کوم دي په هغې پردې لګېدل دي په هغې کې څه شی نشته اخلی دی. الله پاک وفرمایل چې دا دروغ وایي دغسې نه ده که دو په دې کې غور فکر کړی وی حق خبره یې منلی وی نو دغه استعداد په دو کې شته لیکن دا د پیغمبرانو سره د دوی بغض او حسد د عناد دی د هغې د وجې تکذیب کوي خبره یې نه مني او وایي زموږ زړونه چې کوم دی په هغې باندې پردي دي د دوی زړونه بالکل ټیک ټاک دي لیکن الله پاک دوی باندې لعنت کړی دی د کفر د وجې نه یو بیا څوک ایمان نه راوړي نو د کفر د وجې نه دوی مستحق دي د خبرې چې الله پاک دوی د خپل رحمت نه لرې کړي دي بل لعنهم الله لعنت چې دی نو هغه د الله پاک د رحمت نه لرېوالی دی. نو د دې آیاتونو نه یو څو خبرې معلومې شوې چې څوک د الله د احکاماتو نه اعراض کوي یا انکار کوي یا تکبر کوي نه یې قبلوي نو هغه به الله پاک د خپل رحمت نه لرې کوي بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون بلکې الله پاک دوی د خپل رحمت نه لرې کړي دي په سبب د کفر د دوی چې کفر څوک کوي انکار کوي نه مني نو خدای پاک دی د خپل رحمت نه لرې ساتي او د لعنت او د عذاب مستحق به جوړیږي. او بله دا معلومه شوه چې الله پاک بني اسرائیل ته پرله پسې پیغمبران رالیږلي وو د دې نه دا خبره معلومیږي چې د الله تعالی رحمت چې کوم دی د هغې تقاضا دا وه چې د دې قوم اصلاح وشي د دوی هدایت وشي لیکن هغوی په خپله هغه ګمراهي خوښه کړه هغه واغسته او هدایت چې کوم دی هغه یې پرېښوده نو هغو ته خو به پیغمبران راتله لکه مخکې چې ما وویل چې بار بار پیغمبران په هر دور کې یو پیغمبر به لا وفات شوی نه بل به راغلی نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دنیا نه لاړ نو په هغه باندې پیغمبري ختمه شوه بیا بل څوک نه راغلی خو د امت د اصلاح دپاره الله پاک په هر دور کې بیا علما رالیږل دي مجتهدین مجددین نو هغه معاشره چې هغه ګنده معاشره وي د هغې د اصلاح دپاره هغه وزي راځي او که نوي مسایل پیښیږي د هغه په قرآن او سنت نه د هغې حل پیش کوي د مسلمانانو رهنمایي کوي او دا خبره تی هم معلومه شوه چې الله پاک په هیچ چا باندې ظلم نه کوي. بني اسرائیل چې الله پاک د رحمت نه هغه لرې کړه نو د هغې سبب چې کوم دی هغه کفر و د ظلم د وجې نه او بل دا دی چې دې بني اسرائیلو یهودو چې کومې خبرې هغه پټولې الله پاک هغه د نبي علیه السلام په ذریعه باندې ټولې هغه راښکاره کړې داسې خبرې وي چې هغه دوی نه ښکاره کولې پټ یې ساتلې الله پاک هغه ټولې ښکاره کړې د نبي علیه السلام په ذریعه باندې وحی به کېده او د دوی هغه عیبونه به ښکاره کېده نو دا دلیل دی د نبي علیه السلام په نبوت باندې چې هغه خبرې وایي چې هغه شوي دي نورو چاته نه وي معلوم عربو ته نبي علیه السلام په شوي هغه بالکل ټیک وي دا دلیل په دې دی چې دی پیغمبر دی د الله د ته چې څه راځي د الله د طرف نه راځي نو د خدای پیغمبر دی نو دا د وحی په ذریعه باندې دا خبرې ښکاره کېږي. نو ولقد آتینا موسی الکتاب او تاخیر سره موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او رالیږلي وو موږ د هغه نه وروستو ډېر پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی وو موږ عیسی زوی د مریم علیه السلام ته البینات واضح دلیلونه معجزات
وایدناه بروح القدس او موږ دې مضبوط کړی په هغه روح پاک سره چې هغه جبریل علیه السلام. فکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم آیا پس هر کله چې راشي تاسو ته یو پیغمبر په هغه احکاماتو سره، یعنی راوړي تاسو ته هغه احکامات چې نه خوښوي هغه ستاسو زړونه، استکبرتم نو تاسو ځان غټ وګڼئ، هغه نه منئ. وفریقا کذبتم یوه ډله پکې تاسو دروغجنه کوي د پیغمبرانو نه، وفریقا تقتلون یوه ډله پکې تاسو مړه کوي د پیغمبرانو نه. وقالو قلوبنا غلف او وایي دا یهود چې زموږ زړونه هغه په پرده کې دي، هغې ته حق نه داخلېږي، یا وایي زموږ زړونه ډک دي د علم نه، زموږ د بل چا خبرې ته ضرورت شته نه نو. بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت لېږل دی الله پاک په دوی باندې په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون ډېر کم کسان د دوی نه ایمان راوړي. ربنا ظلمنا انفسنا سلني امري واحلل عقدة من لساني صلى الله تعالى